ظاهره خبره ټول خلک د الخدمت فاونډیشن د نوم نه دی نه واقف دی. د 15 زمونږ مین منصوبې دي چې دا په هر ځای کې حادثات وشي یا څه قدرتي آفات راشي نو د هغې دپاره بالکل موږ 24 غنټې د هغې دپاره ځان تیار ساتو. بونیر کې موږ سره 122 یتیمانان داسې دي چې دا موږ په کور باندې د هغې کفالت کوو. د تعلیم په مد کې ستاسو د الخدمت اسپتال په شان داسې الخدمت سکول شته؟ موږ اصل کې ډېر فوکس په یتیمانانو باندې دی چې یاره د دې پلار وفات شوي او د دې بالکل اسره نه وي که نه. نورې پارټۍ دي هم داسې تنظیمونه د الخدمت فاونډیشن په شان جوړ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بنیری یم او دا وخت په کنکوی کې د الخدمت فاونډیشن د تحصیل مندن صدر تیدار احمد خان سره ناست یم. تیدار به یې سره په دې حواله خبرې کوو چې الخدمت فاونډیشن په کومو شعبو کې کار کوي. په تیر کال کې کوم چې 2022 دا د دې ختم شو نو په دې کې څومره پیکیجونه ورکړو، کم مد کې کار وکړو او نور د دې چې کوم پیکیجونه را روان دي، را روانې منصوبې دي د دې په هغې به ورسره خبرې کوو. خو د ټول نه هم دغه به زموږ دی چې دوی په کومو شعبو کې کار کوو چې د هغې تاسو ته پته ولګي او چې څوک خلک په دغې کې مستحق وي نو چې هغه بیا د تیدار به یې سره په دغه حواله باندې رابطه کړي یا د الخدمت فاونډیشن چې نور کم عهدهداران دي، رضاکار دي چې د هغې سره بیا رابطه کړي. تیدار به یې د ټول نه مخکې ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو او موږ سره دا خبره شریکه کړې چې الخدمت فاونډیشن په تحصیل مندن کې یا په پوره بونیر کې دا ټول چونکې د ټول پاکستان په سطح ستاسو تنظیم دی، خو تاسو د الخدمت فاونډیشن د تحصیل مندن ذمه دار یې نو تاسو دلته کې په کومو شعبو کې کار کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو عمران بھائی ستاسو ډېره مننه، شکریه تاسو ټایم راکو. الخدمت فاونډیشن خو ظاهره خبره ټول خلک د الخدمت فاونډیشن د نوم نه دی نه واقف دی او په مندن کې موږ چې کومې سرګرمۍ کوو نو ستاسو هم په علم کې دا و د مندن عوام هغه هم د دې نه ښه خبر دي. بهرحال موږ دلته کې د روټین مطابق زمونږ په هر ضلع کې چې کوم سرګرمۍ کوم مدات دي نو په هغې کې موږ د 15 زمونږ مین منصوبې دي چې دا په هر ځای کې نو په هغې کې صاف پانی منصوبه جات دي کوم ځای کې چې د اوبو تکلیف دی خلکو ته مسله ده نو دغه یو دغه دی. بل موږ په تعلیم کې چې دی نو کار کوو او د هغې سره چې دی نو قدرتي آفات دي. په صحت کې زمونږ ایمبولینس سروس او یا اسپتال زمونږ کم په سواړی کې چې دی نو هغه فنکشنل دی، هغې باندې کار کوو. د دې نه علاوه مستحقین چې دی غریب خلک کم هغې سره موږ ټایم په ټایم باندې په مختلفو رمضان پیکیج او فوډ پیکیج ورکوو یا د اختر شو قدر چې کوم پیکیجونه دي، وینټر پیکیج دی، په هغې کې مختلف او بعضې داسې چې موږ سره خلک رابطه وکړي چاته څه مشکلات پیښ شي نو هغه موږ په هغه ټایم باندې د هغې ځالې کوشش کوو د خپل استطاعت مطابق. بل دغه موږ سره دا دی چې کوم حادثات وشي یا څه قدرتي آفات راشي نو د هغې دپاره بالکل موږ 24 غنټې د هغې دپاره ځان تیار ساتو. رضاکار هم زموږ ریډي او زموږ ستاسو په علم کې ده چې دا کم زموږ نیټورک دی نو په هر کلي کې په هر ویلیج کونسل کې زموږ یو باډي ده، زموږ خپل رضاکار دي او هغوی موږ انفارم کوي په ټایم باندې موږ ځو چې څومره موږ سره وسایل نو هغه موږ د هغې مطابق د هغې دغه کوو. تعلیم حواله کې موږ سره د یتیمانانو زیات زموږ فوکس دی. په دې ضلع کې بونیر کې موږ سره 122 یتیمانان داسې دي چې دا موږ په کور باندې د هغې کفالت کوو. لکه د دې میندو له موږ اکاونټ کولاو کړي په بینک کې نو دوی ته موږ ماهانه 4500 روپۍ د دې ماشوم د سکول فیس که فرض که پرایویټ سکول کې سبق وي یا که پرایویټ نه په ګورنمنټ سکول کې سبق وي نو د هغه د بوټانو د چپلو د دې معمولي ضروریاتو لپاره لکه 4500 روپۍ باندې هېڅ هم نه کېږي. خو بهرحال موږ دا وایو چې یاره دا میاشت کې موږ هغې ته ورکړو چې دا چوټې موټې اخراجات چې دی نو دا په خپله هغې دغه کوي. او د صحت حوالې سره موږ سره اسپتال دی هغه فنکشنل دی، په هغې کې ډېر ښه سپیشلیست ډاکټران په 200 روپۍ د هغې اوسه پورې 100 روپۍ فیس و. اوس چونکې مهنګایي ډېره زیاته ده او هغه موږ سره الریډي هغه اسپتال چې دی په هغې کې موږ
2 لاک د پاسه چې دی نو دا په موږ باندې لکه اضافي راشي هغې کې غریبانان راشي مستحقین راشي بیا د هغې علاج پکې موږ فري کوو او د دوایانو په مد کې چې دی نو هغه په هغې کې څه پرسنټیج دی چې په هغې کې موږ دا یقینا چې دا منصوبې موږ سره ګټې وټې لپاره نه دي دغه کړي دا صرف دی یا زموږ ایمبولینس سروس دی زموږ د مندڼ کې زموږ ایمبولینس سروس دی نو هغه په هره میاشت کې موږ هغه په نقصان کې د هغې وجه دی چې یو ټرپ یا 2 ټرپ هغه په میاشت کې ولګي مستحق څوک غریبي او هغه باندې زکات حقداري نو موږ سره په دغه مداتو کې پیسې نو هغه موږ هغه ته دغه کوو نو په دغه کې موږ نقصان کوو لکه دا زموږ چې څومره اکټیویټي دا د ګټې دپاره نه دي لکه زموږ ایمبولینس سروس دی بعضې خلک وایي یاره دی خو پیسې اخلي نو پیسې خو اخلي خو په دې کې داسې حادثه راشي نو د هغې بیا موږ چارجز نه اخلو یا داسې غریب پکې راشي چې هغه زکات مستحق وي نو د هغه نه موږ پیسې پکې نه اخلو نو دغه زموږ ستاسو خبرې ته در ریکارډ کومه د ایمبولینس په حواله باندې تېرو ورځو کې که موږ وګورو نو په کوهي کې یو حادثه راغلې وه کمر راپرېوتې وه کسان پکې یو مړ و 4-5 کو 2-3 زخمیان زما پکې هغه تاسو بالکل پرې هغې له موږ د ماسخوتن هم موږ هسپتال ته تللي او بیا سهار وله موږ لړو هغه مریضان 3 چې وو نو هغه موږ ایمبولینس کې ورسول بیا هغې ته ما دا مافره وکړو چې زموږ سره هسپتال هم شته که فرض که د دې د علاج دغه دی نو هغه به موږ مکمل فري کوو خو بهرحال د هغې دغه شوی که یو کس شهید شوی او 3 کسان پکې زخمیان وو زما په خیاله خو تاسو وایي او څه د وس مناسب چې هغې سپورټ پیکیج و نو هغه موږ وله په هغه ټایم باندې دغه کړی ګوایم د صحت په حواله باندې تاسو خبر وکړه نو هسپتال خو ستاسو په پوره بونیر کې الخدمت هسپتال په ریګا روډ مرکز اسلامي چې ستاسو کوم دی نو په هغې کې دننه دی او هغې کې تاسو سهولیات ورکوئ بلا تفریق هر چا له ورکوئ چې کوم غریبانان دي نو هغې له سره ډسکاونټ کېږي یا مفت ورکولی کېږي عامو خلکو ته د هغې ډېر کم پیس اخیستل کېږي په دوایانو کې په هر څه کې د هغې تاسو ښه ډسکاونټ کوي ایمبولینس الخدمت فاونډیشن سره په پوره دغه کې څومره دي بونیر کې موږ سره اوسه پورې 15 ایمبولینس وي یو پکې اوس بل اضافه شوې ده او امید دی 2 ایمبولینس به نور هم زموږ راشي هغه تورو سایډ ته چې دی نو ډېر ښه ایمبولینس دی غټ ایمبولینس دی جدید هغې کې چې کوم څیزونه پکار دي لکه زموږ نه نور ایمبولینس چې دی خو وخت شو بهرحال په دې کې هم د اکسیجن او دا څیزونه چې دی نو چې کوم ضروریات دغه دي د مریض دپاره ضروري زه به درته دا ووایم عمران بھائی په دې تېر کرونا کې داسې حالات وو چې د اکسیجن خو موږ وایو چې معمولي شیز دی که نه خو دومره مریضان به وو چې هغې ته به د دې ډېر زیات ضرورت و او دا موږ محسوس کړې ده بیا هغې ته ما وویل چې یاره د دې خو واقعي داسې مریضان وو چې هغې به سوات ته یا پېښور ته به هغې ریفر کېدو نو هغې ته به اکسیجن به د هغې نه تا نه شو درکوی موږ په خپله د دې خپل ایمبولینس اکسیجن څو مریضانو ته کور ته ورکړی دی چې یاره په هغه وخت کې اکسیجن هم نه میلاوېدو ډېر په ګرانو باندې دغه کېدو نو زموږ دلته مندن کې دا یو ایمبولینس دی او په ټول بونیر کې زموږ 6 ایمبولینس دي چې دا فنکشنل دی روان دي کار کوي تیدر بھائی د تعلیم په مد کې تاسو خو دغه یتیمانان چې دي نو دا سپورټ کوئ یا هغې له سکولونو کې اکثر پروګرام یې ستاسو زه درشم هغې له دا پیکیجونه چې دي کوم یونیفارم شو یا سویټرې شوې یا جینکوله څادرې شوې دا ورکوئ د تعلیم په مد کې ستاسو د الخدمت هسپتال په شان داسې الخدمت سکول شته د دې زموږ په راروانو منصوبو کې دا شته ځکه نورو ډسټرکو کې زموږ دا فنکشنل دي دې باندې دې ځل موږ بل ورځ میټینګ و زموږ ضلعي صدر سید شاروم باچا په دې باندې فوکس ورکړی دی چې یاره موږ سکول سیستم چې دی د الخدمت سکول چې کوم دي په زیاتو ضلعو کې هغه فنکشنل دي او هلته کې دغه کې اصل کې خبره ټوله د ډونر که نه ډونیشن چې کوم ځای کې خلک ډونر سیوایي او ډونیشن موږ ته زیات میلاویږي نو زموږ په دې منصوبو کې په دې کې اضافه راځي لکه الخدمت د هر یو څیز او د هرې منصوبې او د هر دغه په نظر کې ساتي چې د کوم څیز ضرورت وي نو دا سکول چې دی نو اوس زموږ کوم یتیمانان ماشومان چې موږ سپورټ کوو نو دا په نورو پرایویټ سکولونو کې یا څوک خواهشمند دي پرایویټ سکولونو کې هغه موږ سپورټ کوو هغې ته فیس موږ ورکوو هغه سکول ته بل د تعلیم په مد کې تاسو ووایئ چې موږ سره خو 122 دي خو په بونیر کې که موږ تاسو وګورو موږ څه ډیټا راغونډه کړې وه چې دا په زرګاو کې د یتیمانانو دا تعداد
تیر منګه په مندن کې داسې وکړه چې منګه خو ډېرو خلکو ته نشو رسېدی، خو بهرحال منګه تقریبا په دې های سکولونو کې هایر سیکنډرو کې 80-90 پورې منګه د ماشومانو ته کوټونه دغه کړو. د هغې نه علاوه منګه پرایمري لیول باندې د ماشومانو ته سویټرې، جرسیانې او بوټانو، د سکول کپړې او بستې خو زمونږ یو روټین روان دی. تنظیم اساتذه او الخدمت موږ په شریکه په مختلفو سکولونو کې دا بسته پیکج دا موږ هر کال کوو او یقینا چې دا اوس هم را روانه ده د مارچ میاشت. نو په مارچ کې چې دا دغه ختم شي نوی انرولمنټ سټارټېږي په دې سکولونو کې، نو دې ماشومانو ته ډېر ضرورت وي، د کپړو ضرورت وي، ځکه چې خلک اډمیشن کوي په سکولونو کې ماشومان داخلي، نو چې هغوی ته یونیفارم دا مسله. نو دې ځل هم زمونږ دا په دغه کې ده چې یاره موږ به ډېرو زیاتو سکولونو ته او ډېرو زیاتو ماشومانو ته، یتیمانانو ته، زمونږ اصل کې ډېر فوکس په یتیمانانو باندې دی چې یاره د دې پلار وفات شوي او د دې بالکل اسره نه وي که نه. داسې غریبانان خو ډېر زیات دي، خو موږ وایو چې په لومړي پیس کې موږ د یتیمانان سپورټ کوو او د دې هغه اسره چې دی هغه موږ الخدمت جوړه شو، نو هغه زموږ زیات فوکس په دغه باندې. ته دا وایي راته ووایې په قدرتي او زمیني آفاتو کې تاسو پوری ریسپانس کې څه دغه کوئ، لکه سم پریارټي هم سي چې لکه داسې قدرتي آفات راشي یا زمیني آفات راشي تاسو څه کوئ؟ په دې کې خو عمران بھائی یو خو دا دی چې د ټولو نه مخکې په هر قدرتي آفات کې ریسکیو ډېره ضروري ده چې موږ هغه ځای ته ځان ورسوو او هغه کسان چې دي یا هغه کور کې اور لګېدلی چې دا اور مړ کړو یا څوک ګیر شوي دي، نو پکار ده چې هغه موږ ریسکیو عمل وکړو. دویمه په هغې پسې بنیادي خبره دا ده چې یو سړي کور وسوځېدو یا هغه ته نور څه نقصان ورسېدو، نو هغه سره ګورې ټول نه زیات فکر د روټۍ او چای د دې څیزونو. نو موږ کوشش دا کوو چې یو هغه له سورې ورکړو، که فرض کړه د نه سر سورې تللی دی چې ده ته خیمه ورکړو او ده ته ټینټ ورکړو، د هغې نه وروستو د هغه د خېټې هغه ورکړو، لکه هغه د فوډ پیکج په شکل کې هغه ته موږ د یو میاشتې راشن ورکړو، د یو 2 هفتو راشن ورکړو. بعضې ټایم کې موږ سره وسایل ډېر موږ د 2 میاشتو پیکج هم ورکړو. نو موږ وایو چې یاره هغه کم از کم دغه ټینشن موږ ختم کړو، نو هغې سره د هغه غم چې دی هغه نه کمیږي، خو لږه غونته کې هغه ته حوصله میلاو شي. نو په هغې کې دغه ریسک یو مخکې دی، بیا موږ د هغه د شلټر بندوبست کوو او بیا د خېټې پروګرام کوو. د هغې نه وروستو بیا د هغه بحالول، د هغه خپل واپس ژوند ته راوستل، په هغې کې بیا یو لانګ ټرم منصوبه که فرض کړې سړي کور، نو په هغې کور کې موږ الخدمت ځای په ځای په دې سیلاب زدګاه کم علاقې چې وي نو په هغې کې کورونه هم باقاعده جوړي. خو د هغې ټوله خبره چې موږ تاوو راتاوو نو خبره زموږ ډونیشن له راځي. که د تاثیر مندن خلک زمونږ د ډونر دا تعداد سیوا کېږي، موږ سره وسایل وي، نو دا موږ ګارنټۍ سره وایو چې انشاءالله دا وسایل به د دې په صحیح ځای کې د خپل وس مناسبو په صحیح ځای کې به موږ دا کوشش کوو چې دا موږ په صحیح ځای کې استعمال. مطلب ستاسو د خبرې دا چې الخدمت فاونډیشن سره منصوبې هم شته دي او دوی د مسایلو ایډنټیفیکیشن هم کړلي، مسایلو ادراک ورته شته، معلوم هم دي ورته او هغې له پورې ریسپانس هم دي ورکړي، خو خبره ټوله ډونیشن راځي. د دې نه علاوه تیدار به تاسو پیکیجونه کم وختونو کې ورکوئ یا چاله ورکوئ؟ په دې کې خو پیکج خو هسې زموږ د روټین مطابق چې راځي نو د رمضان پیکج راځي او زموږ وینټر پیکج راځي. لکه په رمضان کې که موږ تاسو وګورو نو ډېر زیات ضرورت دی چې یاره په دې روژه کې چې دی نو خرچې هم ډېرې سیوایي. بل که ته یو غریب سړی د هغه لیول ته راولې چې یاره هغه د عام سړي مطابق روژه ماتې خپل دغه کړي، نو په هغې کې ډېر د پیسو عمل داخلي. او بل خبره دی چې په روژه کې زموږ خلک خیرات او صدقات او دا څیزونه هم ډېر کوي، نو موږ سره فنډ هم په دغه مداتو کې ډېر. لکه تیر کله ته زه ووایم په دې کرونا کې چې کومه روژه راغلې وه، په هغې کې موږ ته خلکو دومره پیسې راکړې وې چې یقین وکړه موږ رضاکار دومره ستړي شوي چې په دې فوډ پیکج جوړولو باندې موږ ستړي شوي، دا دال وتله، دا چیني وتله، دا پتې وتله. نو په دغه د صرف د فوډ په تقسیمولو باندې بیا موږ کوشش دا کوو چې موږ له څوک ډونیشن راکړي چې یاره زما دا پیسې به ته په روژه کې لګوې. نو په هغې کې تر 28 رمضانه پورې موږ لګیا وو چې مسلسل به موږ دغه کار کوو. یو 10-15 زموږ سره داسې اکټیو والنټیر وو چې هغوی به 24 ګنټې ټایم هغوی راکړی و.
نو هغه به موږ دا کوشش کوو چې یو خو موږ سره دا مدات دي نه که څوک زموږ سره تعاون کوي که موږ ته په دې کې مدات وایي چې یاره زما دا پیسې په تعلیم کې ولګوئ نو موږ کوشش دا کوو چې د هغه دا پیسې 100% صرف په هغه اکټیویټي کې موږ ولګو. څوک موږ ته ایریا آیډنټیفیکیشن وکړي لکه یو سړی دی هغه ماته وایي چې زه پیسې در کوم فرض کړه 10,000 روپۍ در کوم دا په ناوګۍ یوسي کې ته ولګوه نو زه کوشش دا کوم زه هلته کې الریډي موږ سره درخواستونه یا موږ سره رابطې خلکو کړي نو هلته کې موږ ته ضروریات زندګي چې څومره ده د هغه خلکو موږ ته معلومه شي یاره دلته کومه مسله ده او د څه شي ضرورت دی نو هغه موږ بیا کوشش کوو چې موږ په هغه ایریا کې هغه پیسې ولګو او که څوک د پوره تحصیل لپاره راکوي نو موږ بیا د پوره تحصیل لپاره او ډونر ښه مطمئن کوو په دې خبره چې یاره ډونر داسې چې هغه بس دغسې پیسې درکړي چې بس الخدمت فاونډیشن یې په کم مد کې هم لګي څه پې هم کېښودو لکه پیسې زه درکوم نو هغه هم هغه داسې کوو چې موږ دا کوشش کوو چې یاره موږ سره زیات اکثر اکاونټ ته خلک پیسې راولېږي نو بیا موږ احتیاطاً چې کوم څیز ورکو نو موږ دا کوشش کوو چې یاره د زکات کم مد دی د هغه موږ د زکات د مد نه لګو نو که فرض کړه یو څیز چاله زه څه ورکوم نو هغه نه زه دا تپوس کوم چې په تا زکات کیږي او که نه کیږي یو حادثه راشي نو په دې کې عالمانو صاحبانو دغه کړی چې په کوم سړي حادثه راله نو د باندې تر زکات پیسې لګولی شي خو که داسې د روټین اکټیویټي یا فوډ پیکج چاته ورکولی چاته کپړې ورکولی نو هغه نه موږ تپوس کوو چې یاره تا باندې زکات کیږي او که نه کیږي یا ویلچیر موږ ورکوو نو بعضې داسې مستحقین چې یو خو زموږ د روټین اکټیویټي د ویلچیر دپاره ماته څوک وایي نو یو تصویر او یو شناختي کارډ نقل داتې موږ اخلو هغه موږ لیږو روټین مطابق د پېښور نه هغه راځي هغې کې میاشت هم لګېدی شي بعضې ټایم کې 15 ورځې پس راشي بعضې پکې په دویمه میاشت باندې راشي خو دې نه علاوه چاته په ایمرجنسي کې داسې ضرورت وي د هغه نه موږ دا تپوس کوو چې یاره تا باندې زکات کیږي که په ده باندې زکات کیږي نو زکات په مد کې چې موږ سره کم پنډ نو په هغې وله موږ ویلچیر والو تیدر به اداره ته ووایې را روان نږدې وخت کې ستاسو منصوبې را روانې دي یا د فوډ پیکج یا د بستا پیکج یا د یونیفارم وغیره روژه هم را روانه ده اخترونه بیا راځي د هغې څه پیکجونه را روان دي نږدې وخت کې عمران بھائی بالکل یو خو زمونږ سرګرمۍ چې دی نو یو غټه منصوبه زمونږ آغوش چې په تورو سک کې هغه روانه ده هغې کې کار سټارټ دی تقریبا یو پورشن مکمل کمپلیټ شوی دی دویم پورشن باندې هم لینټر شوی دی او هغه موږ کوشش کوو چې هغه اوس په دې نوې سیشن کې په هغې کې باقاعده د 100 ماشومانو یتیمانانو د هغې ایډمیشن سټارټ شي ستاسو له سکرین په واسطه باندې هغه یتیمانان په دې کې موږ هیڅ قسمه اقربا پروری او د پسند او ناپسند دی بالکل یا سیاسي بنیادونو باندې دی خبره نه کوو هغه ماشومان که ستاسو په ګاونډ کې چې د هغې عمر د 5 سال نه 8 ساله پورې د هغې باقاعده رجسټریشن شروع شوی دی د هغې ایډمیشن به موږ په آغوش کې کوو د هغې به مکمل هلته کې کفالت کیږي سکول او مدرسه او تربیت چې دی نو هغه به د هغې کیږي رهایش او دا هر څه به په هغې کې کیږي یو خو زموږ دغه منصوبه ده بله زموږ اوس په دې روژه کې زموږ سرګرمۍ لږ ډېرې شي ځکه دې کې موږ ته مختلفو کلونه خلک آیډنټیفیکیشن کوي چې یاره دې ځای کې یو کور دی دا ډېر غریبانان دي خلک پخپله نه وایي ما ته خو چې څومره رابطې کېږي نو یو سړي دا پخپله نه ویلی چې یاره زه غریب یم خو نور کسان وي بیا چې د هغې موږ ویریفیکیشن وکړو نو هغه موږ هغې ته فوډ پیکج ورکوو اوس په دې وخت کې یو خو د سکولونو کې انرولمنټ سټارټېږي نو دې ماشومانو ته به د کپړو ډېر زیات ضرورت وي پکار دی چې په دې کې موږ ښه بړ چرکري سوالو او بله دا چې روژه ده نو په دې روژه کې ډېر زیات د خیرات او صدقات د دې ډېر زیات ضرورت وي نو موږ به کوشش کوو چې یو رمضان پیکج ورکو بل که روژې سره سره بیا د روژې په انډ کې اختر دی نو چې اختر دی نو په اختر کې یتیمانان او داسې ماشومان دي چې هغه مکمل د الخدمت په تمه ځکه موږ په هر اختر کې هغې ته عید ګفټ ورکوو او رمضان پیکج ورته ورکوو نو بعضې خلک داسې دی چې هغه مکمل زمونږ په تمه باندې ناست دي چې یاره الخدمت په خامخا په دې روژه کې سره کوي او په دې اختر کې به سره کوي نو په اختر کې زمونږ ټارګټ چې دی دا یتیمانان ماشومان دي او هغه په هر ځای کې کیدی شي کوم چې موږ سپورټ کوو نو دا خو د روټین مطابق د دې موږ بندوبست کوو خو د دې نه علاوه په زرګو یتیمانان دي په دې مندڼ کې چې هغه هم بالکل بې اثري دي
نو موږ کوشش دا کوو چې دې ځل موږ ډېر زیاتو یتیمانانو ته کونډو ته او معذوره چې کوم دي چې دې دریو کیټګري خاص کر او بل بیوه کومې زنانه چې کونډې چې هغوی ته موږ خامخا ځان ورسو د پوډ پیکج په شکل کې او د دې ماشومانو د سکول د یونیفارمو او د هغې د بوټانو دې وخت کې خو موسم اوس لږ ښه کېږي خو صرف یونیفارم دی او د هغې دپاره شوز دي نو دغه به کوشش به کوو. ته در به دا راته ووایه څومره پیسې به م لګولي تېر کال کې څومره ډونیشن راغلي یا دغه راغلي څومره پکې شوي؟ د تیر خو عمران بھائی درته زه ووایم نو یو خو دا اکټیویټي وه چې دلته کې په ترکي کې زلزله د هغې دپاره موږ ډېر زیات ډونیشن د مندڼ خلکو موږ له راکړو او هغه موږ چې دی نو په هغه ورځ باندې لیږلي دي پیسې موږ ځان سره ایسارې کړي نه دي. د هغې نه علاوه د بله سیلاب زدګانو دپاره خلکو تقریبا تحصیل مندڼ څه 3.5 لکه 3,60,000 روپۍ دا تقریبا د مندڼ خلکو موږ له راکړلي او هغه موږ لیږلي دي هغه مستحقینو ته موږ رسولي. زمونږ په دې 2022 کې په ټول بونیر کې موږ علاوه د دغه اکټیویټي نه لکه د سیلاب زدګانو نه او د ترکي د فنډ نه 5,22,05,000 روپۍ موږ الخدمت بونیر لګولي دي. صرف الخدمت بونیر لګولي دي په دې ضلع کې لګولي 5,22,05,000 روپۍ. حتی در به تقریبا بس آخري سوال د ناکو یو تنقید دا کیږي چې یاره الخدمت فاونډیشن سیاسي بنیادونو باندې دغه کې لکه مطلب د جماعت اسلامي کسان دغه کې تاسو چې کوم مدونه وې صحت کې خو زم نه جوړه کېدی شم زم غریب کېدی شم تعلیم کې مزه کېدی شم دې باره کې څه وایې په هغه باندې دا خلکو جایز؟ عمران بھائی داسې کار دی چې موږ خو اصل کې دا خلک چې تنقید کوي که نه نو هغه زمونږ تعلق د یو سیاسي پارټۍ دی لکه د الخدمت فاونډیشن د یو سیاسي پارټۍ تنظیم دی نو په دې وجه باندې هم خلک تنقید کوي چې یاره دا به یو سیاسي دغه خو عمران بھائی چې کم خلک زمونږ د اکټیویټي نه خبر دی زما په خیال چې کم خلک په ګراوند باندې دی نو هغوی بالکل دا نشي ثابتولی او تاسو د دې خبرې تقریبا ګواه چې موږ په دې تحصیل مندڼ کې 17 ماشومانان یتیمانان دا سپورټ کوو چې دوی له ماهانه موږ 4,500 روپۍ ورکوو خو دا هېڅوک دا نشي ثابتولی چې موږ په دې کې دا خبره کړې ده چې یاره د تعلقدار جماعت اسلامي سره یا د NP سره دی یا د PTI سره دی موږ دا تپوس د چا نه کوو. اوس تنقید کول اخو ځل یو خبره ده او زه راته دا ووایم خو دا ډېر لږ خلک دی چې را تنقید کوي لکه ماله دلته کې د ترکي دپاره خلکو چنده راکړه په دې کې د PTI خلکو راکړه د NP خلکو راکړه او اوس که راته زه ووایم زموږ ډونر داسې دي د مختلفو پارټو چې هغوی په الخدمت باندې ټرسټ کوي اعتماد کوي خو ته پته ده چې دا د جماعت اسلامي تنظیم دی خو بیا موږ له ولې پیسې راکوي خو هغوی په دې خبره مطمئن دي چې یاره زما دا پیسې به دې مستحقینو ته رسي. نو زما په خیال دغسې خبره نشته موږ د ټولو احترام کوو موږ الخدمت دا وایو چې تاسو په خپله راپاسئ که یو اکټیویټي کول د الخدمت کې دا تاسو هم کولی شئ او د الخدمت کار دا نه دی د الخدمت سوچ دا دی چې یاره دا ضروري نه چې دا کار دی صرف الخدمت وکړي. موږ وایو خپلو ګاونډیانو خیال وساتئ په خپل ګاونډ کې وګورئ که ستاسو په ګاونډ کې څوک مستحق دی او تاسو د هغه امداد نشئ کولی موږ ته ووایئ موږ پکې دا خبره نه کوو چې یاره د ده په کور باندې کومه جنډه لګې ده موږ د انسانیت خبره کوو. الخدمت د هغې لومبۍ خبره دا ده چې انسانیت خدمت دی چې په هغې کې موږ مسلمان او بل غیر مذهبه چې دي نو دا هم نه کوو لکه تاسو به کتلي په کرونا کې موږ د ګردوارو صفایي هم کړې ده په کوم ځای کې ګردوارې وې چرچونو ته هم زموږ ملګري تلي سپری پکې کړې ده نو دغه خبره هم نشي موږ د انسانیت د خدمت خبره کوو او چې کوم سړي باندې مصیبت راغی که هغه نیشنل پارټۍ والا دی که PTI والا دی زه د ټولو وروڼو ته وایم چې کوم ځای کې تاسو ته مسله ښکاري الخدمت ستاسو تنظیم دی تاسو ورله پیسې ورکوئ باقاعده موږ سره رابطه کوئ او موږ ته د هغې نشاندهي کوئ. ډېره مهرباني. شکریه. ملګرو د تجدار احمد خان کوم چې د الخدمت فاونډیشن تحصیل مندڼ صدر دی الخدمت فاونډیشن هغوی تاسو ته خبر وکړه چې په 5 شعبو کې هغې کار کوي په هغې کې د صفا اوبو منصوبې دي تعلیم دی یتیم دی کفالت یتامه چې ورته ویل کېږي د صحت دی امبولینس ورکړي
الخدمت اسپتال هغې چلی په قدرتي او زمینی آفاتو کې هغې پوری ریسپانس ورکي. هغې هم تاسو ته ووایي چې اول موږ څه کوو، په دویم نمبر څه کوو، او لانګ ټرم کې بیا موږ کومې منصوبې د کوو. مستحقین کوم چې غریبانان، یتیمانان، کونډې، بېوسه او بېکسه خلک دی، هغې له پوټ پیکجونه ورکول، هغې له د اختر پیکجونه ورکول، هغې له د روجې پیکجونه دا ورکول، په دې کې هغې کار کوي. عطیدر وایي کوم چې صدر دی د الخدمت فاونډیشن، دا یو د تنقید هغه جواب یې هم ورکو. زه به د هغه د خبرې سره لږ نور دغه ایډ کم چې کوم خلک فرض که په دې باندې دا تنقید کي چې یاره الخدمت فاونډیشن صرف د جماعت اسلامي کسان سپورټ کوي، اگر چې دا خبره ټیک نه ده چې دوی داسې کوي، ځکه چې قدرتي او زمیني آفاتو کې هر سړی دی او دوی پکې دا نه ګوري چې یاره په چا کوټه پرېوتې ده نو دا د دې د لاندې څوک پروت دی، نیشنلي دی یا پیپل پارټۍ والا دی یا پی ټي آی والا دی. خو زه به دا یوه خبره وکړم چې یاره دا نورې پارټۍ دی هم داسې تنظیمونه د الخدمت فاونډیشن په شان جوړ کړي. کو عوامي نیشنل پارټي داسې یو تنظیم جوړ کړي چې هغې د الخدمت فاونډیشن په شان 24 ګنټې خدمت کړي، نو څه خلکو ته به هغې امداد ورسي. کو دغه شان پی ټي آی یو تنظیم جوړ کړي نو څه خلکو ته به هغې امداد ورسي. دغسې جماعت دغه دی جمعیت علماء اسلام دی، پاکستان مسلم لیگ دی، عوامي ورکر پارټۍ دی، داسې دا ټولې پارټۍ کو دغه تنظیمونه جوړ کړي د خدمت دپاره. هغې په صحت کې امداد کړي، په تعلیم کې امداد کړي، په قدرتي او زمینی آفاتو کې امداد کړي، فوډ پیکجونه هم ورکړي. او په بار ملکونو کې یا په نورو ځایونو کې لکه په ترکي کې زلزله راغله نو هم دي د دې ځای نه چندې کړلې او د دې رضاکار هغه ځای ته تللي، نو داسې که ټول خلک شروع کړي، زم شروع کړم، بل هم شروع کړي، بل هم شروع کړي، نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې انسانیت خدمت چې دی نه دا به په ښه صحیح طریقه باندې وشي. تاسو کې که څوک هم مستحق او په دې 5 شعبو کې هغې غواړي چې موږ د امداد مستحق یو، نو بالکل د الخدمت فاونډیشن تحصیل مندړ سره رابطه کوي شي. او د دې نه علاوه د الخدمت فاونډیشن بونیر د ضلعي صدر سید شاروم باچا سره هغې رابطه کوي شي. ستاسو د کتو اورېدو یو جهان مننه. د لوی الله په امان.